بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. یقینا دما د غړومبني یعنې ډېره موده پس چې کوم دی تاسو سره کوم ویلاګ شریکوم یا کومې خبرې ترې سره کوم هغه به فلسطین باندې کومه. ګرانو کتونکو دې وخت کې ځای په ځای مذمت هم روانې دي او ځای په ځای چې کوم دی نو چاندې هم روانې دي، خو دغه مل ته تر دې وخته پورې هېڅ هم ونه رسېدلی او بیا چې دغه مل ته کومې چاندې ځي یا کوم امدادونه ځي نو لارې ورته خو هم بندې کړي دي، ځکه چې هغه ملکونه چې هغوی ته سوپر پاور وایي، چونکې سوپر پاور بره هغه رب دی، سوپر پاور به ملکونه سوي او د هغوی به کار سوي، خو زمونږ د مسلمانانو چې کومه بېحسي او کومه نااتفاقي مخې ته ده د پخوا راسي، نو دې وخت کې ډېره زیاته په ډاګه باندې راله چې هغه ملک چې هغې کې لومبنۍ قبله ده مسجد اقصی او په هغه ملک باندې د کلونو راسې دغه جنگ روان دی او په زرګو خلک پکې شهیدان شو. دې وخت کې چې په دغه واتساپ ګروپونو کې موږ ګورو دغه ماشومانو دغه بدخالي دغه چغې سورې مسلمانانو ته وایي چې څه شوې نو ډېر هم جړئ خو ګرانو کتونکو چې څوک هم دغه پاک ملک ته تللي وي سعودي عرب ته زیارتونه یې کړي وي نو لومبې به دغه ځای کې څه کړي وي د بدر جنگ واقعه به یې لوستلي وي او دغه ځای ته به تللي وي. دغه زیارت ضرور چې کوم دی نو خلکه کوي چې دا د اسلام لومبنی جنګ و. حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه جړلي وو چې خدایه خو چېرې دا جنګ موږ ونه ګټه نو څوک به د اسلام نوم وانخلي، ځکه چې دې خوا 313 صحابه وو، اخوا په زرګو چې کوم دی نو دغه مکار او فریبجن خلک وو، دغه بیمانه خلک وو، خو الله پاک د هغوی مل شو او هغه جنګ یې فتح کو. هغې کې ابو جهل شانتې او دغه شانتې نور ډېر چې کوم دی هغه مرداران شو او نن هم هغه یادګارونه په هغه ځای کې موجود دي او فرشتو چې په هغې کې کم مدد کړو نو په هغه غر باندې چې خپې ښودلې وي نن هم هغه غر موجود دی. هغه شګه ده، ظلم راشي باران هم راشي خو غر کم نه شي او نه هغه شګه کمه شي. دویم بیا د خندق جنگ چې صحابه لګیا دي د اسلام د ګټې دپاره، د اسلام دپاره قربانۍ ورکوي او دغه خندق کني، دغه خندق څه 20 ورځې په دې کې تېرې کړي او بیا یو صحابي راځي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یاره ما خېټه پسې کاڼې تړلې دي او زه ډېر زیات اوږ یم چې حضور صلی الله علیه وسلم ورته کله خپله خېټه ښیي نو 2 کاڼي په هغه پسې تړلې شوي وي نو هغه خپله خبره واپس والي ولاړ شي. د هغې نه پس بیا د احد جنګ دی چې د احد جنګ کې بیا اویا پورې صحابه چې کوم دی نو هغه شهیدان شو. هغه ولې چې د مشر خبره نه ومنلې او هغه مورچه یې پرېښې وه، مال غنیمت چې کوم دی نو هغه طرف ته توجه وکړله او هغوی ویل چې موږ خو به جنګ فتح کوو. په دغه ټیم کې دغه مکاران دوی همیشه د شانه گزار کړي دی او په دغه اړخ باندې راغلي. هغه ټیم چې علي رضی الله تعالی عنه خو همیشه به لومبنۍ مورچه وه او ورسره په دغه کې علی رضی الله تعالی عنه، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه داسې نور ډېر ګڼ شمېر صحابه چې کوم دی هغه جنګېدلي وو. د بدر جنګ کې چې کوم صحابه نو شریک شوي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ترېنه خفګان څرګند کړو. نن موږ وایو که نه چې په حضور باندې ځان قربان، نو چې په حضور باندې ځان قربان نو د حضور دغه جنګونه مخې ته یې ښودلي او نن فلسطین ځان ته یادول دي چې په فلسطین کې نن کم ظلم بربریت او جبر روان دی. اوبه یې پې بندې کړي دي، خوراکي توکي ورته نه وررسي. اوس په غذا کې ټول ماشومان او لوی راغونډ شوي دي او ډېر بد حال دی ډېر بد حال دی. په ځان هم دا وس کېږي او په خپل خاندان هم وس دا کېږي چې نن پاکستان ته د اسلام قلا وي موږ له دې لار راکړي، موږ له دې لار راکړي. موږ په نامعلومه جنګ کې په دې پښتونخوا کې 10,000 نه زیاتې جنازې اوچتې کړې، د شان یې راباندې ګزارونه وکړل، بمي چاودنې وکړلې او پی نه شو. هغه ټیم کې موږ وایو چې یاره امریکا به څومره تکړه ملکي ده او 10,000 خلک یې چې ورته ورپرېښې وي نو دا بسې دل شوي به. نو نن موږ دا په ځان باندې دار چې موږ ته یې مقرره کړي او موږ تیار ناست یو، موږ دغه ځای ته ځو او د اسلام دپاره زمونږ پیغمبرانو او زمونږ صحابو قربانۍ ورکړي دي. نن موږ ته ولې هغه نه یادېږي؟ موږ نن دا زیارتونه کوو، نن موږ عمرې کوو، نن موږ حجونه کوو
نن موږ ته د الله کتاب وړاندې پروت دی، موږ په دې باندې عمل ولې نه کوو؟ 57 مسلمان ملکونه دي، موږ به د خپل ملک ذکر وکړو چې دې وخت کې زمونږ کومه بې حسي ده چې کوم ته د اسلام قلا وایي هغه ملک چېرته چې قبل اول دی، چېرته چې مسجد اقصی ده، چېرته چې 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو کې اکثریت دغلته خړپوسي کړي دي او په دغه ملک کې هغوی پاتې شوي دي او دغه ځای نه تبلیغ روان کړی دی. او دغه ملک دویم د اسلام مخې ته د راتلو مسجد جوړ دی چې هغه مسجد اقصی ده، د دې نه مخکې حرم جوړ شو چې ابراهیم علیه السلام د دې بنیاد ایښودلی او دویم چې کوم دی نو دغه جوړ شوی دی. نو نن ډېر بد حال دی او زړه م جاړي او په ځان هم وس دی او موږ د پاکستان د حکمرانانو ته وایو چې زما شان په لکو خلک تیار ناست دي چې دغه 90 الاقصی آبادي ده او چې مسلمان د الله اکبر ناره ووایي که نه نو بیا په چا باندې هم نه راتړي. او الحمدلله موږ کې ایماني جذبه شته دی، موږ کې ایماني جذبه شته دی. نو موږ له بیا دا موقع راکړي چې موږ د دغه خپل وروڼو د دغه مسلمانانو پوښتنه وکړو. نن په یربو مسلمانان او یو څو خلک په هغوی راج کوي، نن په ټوله دنیا کې موږ د هغوی برانډ استعمالو، د هغوی پیپسي، د هغوی هر دغه کولډ ډرنک چې کوم دی، د هغوی څه قسمه چې کوم دی، دا لیس چپس نه دي، دا چې په دې سټورونو کې خرڅېږي دا هم د دغې ملک دي. دا وله موږ چې کوم دی نو ګټه ورکوو. هغه څه وایي پیپسي کې هغه څه وایي چې ویره یو پیسه چې دا موږ ته زموږ په پیدا باندې دا موږ ته راورسي. نن موږ دغه څیزونه هم بایکاټ نشو کولی، دا هم زموږ مسلماني ده. صرف په نوم مسلمانان پاتې یو، په نوم مسلمانان، په حقیقت کې د لیډر دپاره، د پاټو دپاره او دې دپاره. څوک وایي موږ ټول یو یو، څه یو یو؟ موږ به په دلته کې احتجاجونه کوو، دلته به سړکونه بندو، دلته به خلکو ته تکلیفونه ورکوو، دلته به مذمت یې کوو. په مذمتو نه کېږي. موقع راغلې ده چې اوس موقع ده چې زموږ پیغمبران زموږ صحابه جنګېدلي دي، نو موږ ولې نشو جنګېدی؟ ډېره زیاته د افسوس خبره ده، ډېر زیات غمجن یو. بیا وایو چې موږ حاضر یو، موږ له دې موقع راکړي، د پښتنو د پاکستان دفاع یې کړې ده، د قبایلو د دې پاکستان دفاع کړې ده، د اسلام دفاع یې کړې ده. 15,000 کاله مخکې پښتون تاریخ پروت دی، د اسلام نه مخکې پښتون یې په چا بیا نه راتړي، لږه موقع وله ورکړې، موږ له موقع راکړې، موږ تیار ناست یو، موږ پرېږدی، موږ ته لار وښایې، موږ دغه ځای ته ورسوې، یو اعلان وکړې چې څوک تیار دي. الحمدلله زه به پکې ړومبی تیار یم. دا څه ژوند دی دلته کې؟ څه دي؟ فتنه، تاویلې ماویلې، فریب، دروغجني. الله پاک د شهادت دا مرګ راکړه، دا به زمونږ ډېره خوشبختي وي. نو موږ له موقع راکړه، نور جون ختم دی او نور د فلسطین دغه ظلم، بربریت او جبر نشو برداشت کولی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.